بل عقوبات دي چا سړی مړ که قصدن عمدن باندې قصاص په ورته ملاویږي. حد زنا چا وکړله الله دې ورنه مسلمان وساتي. زنا چا وکړله او ګواهان باندې ثابت شو غیر شادي شوده دې سندورې به وخی شادي شوده دې ورجم کې په کاڼو باندې به ولې. حد قذف په یو پاک دمن سړی باندې دې تهمت ولګاو د زنا او بیا د ګواهان رانه وستل اچا دورې به ته ملاویږي ټول عمر پر به بیا ګواهی نه قبلېږي. او همدا قرنګ قربان شما او حد قذف او بل ورپسې حد ردت یو سړی مرتد شه الله دې ورنه زموږ حفاظت وکړي. تر 3 ورځو پورې هغه لږ ټایم ورکړی شي خو دی را واپس شه خپخه کو را واپس نشه سرطن سے جدا سر به ونه لر کې کونري او کو ښځې ټول عمر په جیب کې پرته. اسلام دا 5 شیان او موږ تاسو راوړی د خالص چاته مانځه ته خالص هم راوړی د چاته قربان شما راوړم دی روجې ته. نو د هغې په باره کې موږ او تاسو تپوس هم کوو مولان هم تپوس کوو او قربان شمزان هم ورباندې پوهه کوو. نور د 5 شیانو په باره کې تپوس نشته. کو تاسو مونځ وګورئ د عباداتو یو قسم دی او بیا عبادات ټول چې راواخلې دا د ټول دین 5مه حصه ده. نو چې په دې 5 شیانو کې څوک په کمه حصه کې کمزورې دی نو هغومره د هغه اسلام ناقص دی هغومره د هغه اسلام ناقص دی. اوس ورځ په ورځ موږ او تاسو په ښکته روان یو که نه روان معاشره زموږ او د ستاسو قربان شمه په ښکته باندې روان دی. یو سړی مونځ نه کوي نقصان یې د چا دی دقې مونځګزار دی. پټ نقصان ته مه ګوره ښکاره نقصان ته ګوره. زکات نه ورکوي نقصان د همدې انسان دی الله پاک به ورله عذاب ورکوي. خو که یو سړی بد اخلاقه شو کور کې به ورنه بچي تنګي ښځه به ورنه تنګوي ګاونډي ورنه تنګ دی. یو سړی غل شو غل کلی ورنه تنګ دی کور ورنه تنګ دی ټول ترتیب خراب دی. یو سړی ډاکو شو ډاکو دی ټول خار هغه نه قربان شم دا په اور کې ولاړي. مثال کې طور پر یو ګڼکپ سیاستدان در باندې راغی د ملک بچي چې کوم د پټنشن کې دی که نه دی دا څه د وجې نه ګڼکپتوب د وجې نه ولې قربان شم هلته معاملات خراب شو. چې معاملات خراب شول ټول نظام خرابېږي. د مونځ چا ونه که صرف دته نقصان شو ظاهره کې او چې دې خو د اخلاق وغیره معاشرات آداب معاملات دا خراب شول ټول دنیا ته قربان شمه د هغه فساد خورېږي دا متعدي کېږي ټول نظام خرابېږي. نو لہذا په دقه بنیاد باندې د دې کیسو برابرول قربان شمه دا پکار دي. یوازې ګورئ مونځ د اسلام دا نه دی په دې نورو کاتو باندې لږ سوچ کوله دا پکار دي. نو ما شروع خبره مې لږ اوږده کړله